له تاسو ټولو هیوادوالو مې نړۍ مننه کوم چې زموږ ملتیا کوئ. موږ په خپرونه کې یوازې نه پرېږدو. دا د دمګړی د مېلمنو وار راسېدلی درنو لیدونکو چې موږ د خپرونې په دغه شېبو کې چې دمګړی د افغانستان په وخت ساعت 8:40 د فیصل جان بالکل همداسې نو دغه وخت بیا د خپرونې دغه شېبې د خپرونې دغه برخه کې له موږ سره په بېلابېلو موضوعاتو باندې مېلمانه وي چې موږ سره بحث کوي. تاسو به لیدلي وي چې په ټولنه کې ګڼ شمېر ځوانان اوس خپل مسؤلیتونه پېژندلي دي. هڅه کوي هر یو ځوان د خپلې ټولنې دپاره یو څه وکړي. نو ځوانان دي په ټوله کې چې ټولنه ورته اړتیا لري، ځوانان دي چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. دغه ټولنه ده چې په ځوانانو باندې ولاړه ده، دغه ټولنه ده چې ځوانان ورته واقعا کار کوي. ګڼ شمېر ځوانانو نه صحیح ده موږ به ګیلمن اوسو، خو ډېری داسې ځوانان وي چې هغوی په پوره توګه خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي. موږ سره هم همداسې یو ځوان مېلمه دی. دا چې څوک دی فیصل جان مې تاسو ته ورکړي. عبدالعزیز ابراهیم خیل د ځوانانو د نن ورځې غږ ټولنې ویان دی چې په خپرونه کې زموږ سره ګډون کړی دی او د دوی د فعالیتونو د دوی په کارونو باندې ترڅنګ راتلونکي کې دوی کوم برنامه کوم پلانونه کوم استراتژي لري ورڅخه خبرې وکړو. ستړي مشې سلام علیکم. ستړي مشې بخیر راغلی. سحر مو نیک ورځ. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام به شما، به کارکنان تلویزیون ما ژوندون و یک سلام خاص به کسانی که همین اکنون ما را از پرده تلویزیون تماشا دارند. امید است که جور صحتمند باشند. ښاغلی حسیس په راځو سر پوښتنه به هم زموږ همدا وي چې تاسو ځوانانو سره څنګه دغه ذهنیت پیدا شو چې دغسې یو ټولنه جوړ کړئ، که د خپلې ټولنې د کارونو په اړه راته ووایاست. نهاد ما یک نهاد اجتماعی است، هم از بخش ذکور و هم از بخش اناث. ما فعالیت میکنیم که خوشبختانه به سرپرستی عبدالله صوفی زاده که در سال 1392 این بنیاد را بنیادگذار ساخته و توانست که صدای جوانان را بلند ببره. شپږ کاله مخکې ډېر ښه. او ډېری په کومه برخه کې بیا فعالیت مو درلود؟ زیاتر فعالیت‌های ما که ما سمینارهایی را که ایجاد کردیم خشونت علیه زنان بوده، خشونت علیه کودکان بوده، خشونت علیه کسانی بوده که بالای اطفال چرا کار میکنن و یا بالای زنان چرا ظلم و ستم است در این باره بوده. ولایت کیو که یوازی پلازمینه کابل؟ ما یک بار کوشش میکنیم که یک بار از کابل خلاص شویم ان شاء الله. ور پلازمینه کابل څخه پیدا وي. درنو لیدونکو څنګه چې د ښاغلي عزیز خبرې ما واورېدلې، دوی په دوه برخو کې ډېر کار کړی. یو دا چې د مېرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی، بل دا چې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی، چې دا دواړه بدبختانه زموږ په ټولنه کې بیخي عامه خبره ده. فیصل جانه که موږ وګورو ډېری کورنیو کې د پلازمینې کابل په شمول موږ به دا نه وایو چې اوس وخت بدل شوی دی، پلازمینې کابل کې به دا خبرې نه وي. نه، د پلازمینې کابل په شمول د هېواد په 4 یا 3 ویمه نورو ولایتونو کې هم ورته مېرمنې له مشکلاتو او ستونزو سره مخ دي. خصوصا کوچنیان چې ښاغلي عزیز ویلې چې موږ د کوچنیانو تاوتریخوالي په مخنیوي کې هم ورته سیمینارونه په لاره اچولي دي، خلکو ته معما پوهاوی ورکړی دی چې په دغه برخه کې دوی پاملرنه وکړي. فیصل جانه که ستا په یاد وي یوه اونۍ وړاندې او دا بله اونۍ هم چې تېره شوه، په دې اونۍ کې هم ما داسې یو څه واورېدل چې په بدخشان ولایت کې هغه کانونه چې په بدخشان کې دي، ته ورته تخار کې دي، نورو ولایتونو کې دي، په هغې کې کوچني ماشومان او مېرمنو باندې غیر قانوني کیندنې کېږي، هلته هغوی وژل کېږي چې ګڼ شمېر ماشومانو ته مرګ ژوبل هم په دې وروستیو کې چې موږ د ورځپاڼو د لارې نه، ټولنیزو رسنیو د لارې نه موږ واورېدل چې هلته ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړی، ماشومانو چې هغوی ته امکانات برابر. دوی په دغه برخه کې کار کړی دی، عامه پوهاوی یې کړی. دوی به راته ووایي، ښاغلی عزیز به راته ووایي چې تاسو څومره سیمینارونه په لاره اچولي دي. مونگا کوشش ما این است که باید از خشونت از تنها از کابل نه بلکه در 36 ولایت 34 ولایتی که هستند باید ما یک دفتر باید ایجاد کنیم و سمینارهای را باید ایجاد کنیم که راجع به همی باشه. کل تاکید دفتر ما بالای همی است که باید از کمتر شوه خشونت فکر نکنم در افغانستان بیخی یک رواج شده. فکر نکنم که خلاص شوه. اگر ما بخوایم انشالله خلاص میشه، اگر ما بخوایم خلاص میشه. اما امیدوار هستم که کسانی که این ظلم و ستم را میکنن پیام به اونا است که بیایم دست با دست هم بدهیم تا باشد افغانستان را آباد بسازیم. ډېر ښه ښاغلی عزیز،
د دې په اړه که موږ ته ووایاست ځکه د افغانستان په ټولنه کې نیمایي ټولنه ښځې تشکیلوي. سهار ته هم مخکې مقدمې کې ځینې مواردو ته نوره اشاره وکړله، ماشومان دي او تر څنګ نور موارد. ستاسو سره په دغه ټولنه کې څومره خویندې فعلا شته دي او هغوی ستاسو سره په خپلو فعالیتونو کې موږ سره مرسته کوي؟ تر څنګ د دې په هکله هم یادونه وکړئ په ولایتونو کې کوم نمایندګي لرئ او که تنها فعلا په کابل کې یاست؟ ما چند قبل همراه محترم عبدالله صوفی زاده که صدای ما را میشنود سلام و تقدیمش باشه. ما در جریان گذاشتیم که استاد عبدالله یک پلان باید جور کنیم که باید از در بیرون از ولایت هم بیرون از نمایندگی و یک دفتر را ایجاد کنیم خوبتر و بهترتر میشه. باز در یک لحظه گپ خلاص کرد گفته که انشالله که ما کوشش میکنیم که اول از لوگر و جلال آباد هم تو به اون ترتیب به اون ولایتونه چې پلازمینې کابل سره هم سرحد دي نږدې دي ورسره دفتر ایجاد کنیم که تا بتوانیم خدمت به جامعه بکنیم. اگر زیاد نشه کم هم نکنیم. باید از هر جوان مسئولیتش می هستن. تنها منه تمام جوانا چی اوناس از چی ذکر است باید از همه یک فکری را ایجاد کنه که بتواند به جامعه خدمت کنم. خیانت خود لحظه را گپ است. کس معدو کسی است که خدمت بتونه خدمت وکړي. اغلی عزیز را به سودی ته تاسو یادونه وکړه چې زه په دې درنو لیدونکو ډېر زیاته خوشاله سم کله چې زه د نجونو د پرمختګ خبره اورم، کله چې زه اورم چې یو نجلۍ راځي کار کوي، کله چې زه اورم یو نجلۍ راځي د ورونو سره په ټولنه کې یوځای کېږي، بالاخره خپل خویندو ته کار کوي، واقعا د زړه نه خوشحالېږم. دومره خوشحالېږم چې زما په سترګو کې اوښکې راځي. واقعا د زړه نه خوشحاله یم. دا به یې راته ووایي ښاغلی عزیز تاسو راته ووایاست چې دغه مېرمنې چې د تاسو سره په دغه ټولنه کې کار کوي تعداد یې څومره دی؟ دوی طبعا دوی به همدغه سیمینارونو کې ونډه اخلي، نورو ته به هم پوهاوی ورکوي چې د مېرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي مخنیوي کې پوره رول کوي. خوب جای نظر انداختین. از ما در نهاد ما البته بیشتر از کارها رو که میکنه طبقه اوناس میکنه. حیات رهبری میان زیاده در طبقه بله کارهای زیادی را از طبقه اوناس میکنه و ما که سیمینارها را هم ایجاد میکنیم اگر یک دو گپ یا دو سخنه که دکتر صاحب عبدالله بزنه بیشترش ما صلاحیت و یا وقت میتیم با خانما که اونها گپ بزنه، چون سیمینار ما و یا چون گپ ما و سخن ما بالای امین است باید از خانما گپ بزنن و خوشبختانه زیادتر که کار میکنه در نهاد ما از طبقه اوناس است. انگیزه بانوان در کار مشترک با سازمان یا نهاد شما چگونه است؟ واقعا انگیزه اونها در این قسمت چی است که میان با همراه شما کار میکنن، فعالیت میکنن و خصوص به خاطر حقوق خودشان میرزمن؟ بله انگیزه خانم که در نهاد ما کار میکنه تنهایی است که خشونت تابتانه کاهش بده و خوشبختانه تا جایی که ما دیدیم در کابل آنقدر که ما توقعش داشتیم کاهش نیافته. خب بازم ما کوشش میکنیم که کاهش بیاوم و در ضمن از خانما که همراه ما کار میکنه انگیزه تمامی دفتری است که باید از خشونت بالای اطفال، خشونت بالای زنان و سیمینارهایی را که انشالله در آینده ها مد نظر داریم او هم این است که باید از اما کل تاکید ما اینمی است، کل کار ما اینمی است که در هر رسانه که یا ایست که ما میریم یا ایست که جناب دکتر صاحب میرم اینمی است که باید از خشونت بالای خشونت گپ میزنن. مننه کوم ښاغلی عزیز د خپلو راتلونکي پلانونو په اړه موږ ته وایاست چې تاسې راتلونکي کې څه پلان لرئ او بالاخره په د ښځو چارو وزارت چې خپله ښځو ته مربوط وزارت دی د دوی څخه ستاسو غوښتنې څه دي چې تاسو ډېری چې کار کوئ د مېرمنو لپاره کوئ؟ ما در شروع 1398 ما یک تیمی را برای انداختیم که باید از بیش از 17 نهال غرس نماییم که خوشبختانه او کار کردیم که قسمت های قرغه باش که نام بگیریم که مردم نگویه که دروغ میگه، قرغه، مسجد دیدگاه و پارک دیبوری ما برای انداختیم و یک
یک پلان دیگر هم گرفتیم که باید از همین جوانان طبقه ذکورناس باید یک پروژه را در انداختیم که باید از همین با شاروال دست به دست هم بدیم که همکاری شهری شود و توانستیم که هم غرس نهال کنیم که تا باشد افغانستان و یا در جایی که ما زندگی میکنیم تا سبز داشته باشیم. یو اول از هر وای چې اټل انسانونو ته اکسیجن تولیدوي نو دغه دی چې ته مونږه مسؤلیت او څنګه سو منو وخت هم تیر دی په ډېر ولایتونو کې ځکه هوا سړی تر اوسه کلی ډول باندې باید وخت تیر نه دی کولای شي اوس هم نیالګي راواخلئ خصوص په پلازمینه کابل کې فیصل جان ځکه تاسو هم کولی شئ چې اوس هم نیالګي کېنوئ او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره ونډه واخلئ له ښاغلي عزیز څخه نړۍ مننه کوم کور ودان ژوندي اوسئ سلامت اوسئ چې خپرونې ته راغلئ. تشکر، سلامت باشید. سلامت از شما که مرا در برنامه خود دعوت کردین و اینمی رسانه ها هست که صدای ما هستن. رسانه ها نباشه فکر نکنم که صدای ما را کس هم بشنوه و جهان سپاس شما. سلامت باشین. کور ودان لنډه دمه د لنډې دمې نه وروسته بل میلمه دی راسره. ځانګړی سلام هغو خویندو ورونو او هغو لیدونکو ته چې همدا اوس د ژوندون سهار خپرونې سره یوځای شوي او د خپرونې ننداره کوي. د خپرونې په دغه برخه کې بیا هم میلمه لرو له ځانه سره لیاقت صافی لیکوال او شاعر دی چې خپرونه کې به سره په ځینو مواردو خبرې اترې ولرو. دی شعرونه هم لیکي، د څنګه لیکنې هم نه دي او دې ته ورته کله کله ښکلې دکلمه هم کوي. صافی سړي مشر سهار منکمه مننه. کور ودان په لومړي سر کې د شعر ټول ته ډالۍ وې ته چې د نورو سره زی په مازیګر څه کوم ته چې د نورو سره زی په مازیګر څه کوم ستا شولو زه ستا په پېښور څه کوم ستا شولو زه ستا په پېښور څه کوم ستا شولو زه ستا په پېښور څه کوم او خپل ځان دې رانه اوس په کار د پښتونخوا د خلکو خپل ځان دې رانه اوس په کار د پښتونخوا د خلکو مړه زه ستا په قابلیت او په هنر څه کوم. د هر څه نه مخکې د ژوندون تلویزیون محترمو لیدونکو کارکوونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. امید لرم چې روغ به وئ، جوړ به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي، ښکلی سهار به مو پیل کړی وي. نړۍ مننه کوم درنو لیدونکو له ښاغلي صافي صاحب نه چې په زړه پورې ښکلی شعر یې وړاندې کړم. ما هم اخري بیت ورسره زمزمه کړه ځکه چې ډېر زیات په زړه پورې و. فیصل جانه ډېر ښکلی شعر و. نو لیاقت را سره په خپرونه کې دی، صافی تخلص کوي، شاعر دی، لیکوال دی. په ټوله کې به د دوی په شاعرۍ د دوی په لیکوالۍ باندې هم بحث لرو. په منځ کې به دوی خواږه خواږه شعرونه هم موږ ته وایي. صافی صاحب راځو دې ته راته د خپلې شاعرۍ په اړه ووایاست، څنګه مو شاعري شروع کړه؟ چون چې د شاعرانو نه ډېر کله سوال هم دا کېږي چې تاسو څنګه شاعري پیل کړې، څه د دې سبب شوي چې تاسو شاعرۍ ته مخه کړې ده؟ نو زموږ هم لومړۍ پوښتنه همدا ده. یقینا شاعري چې اوله کې څوک پیل کوي نو د هغې هغه عمده څه چې دي، هغه عمده اساس چې دی، هغه فکر کوم ټول د هغې احساسات دي. ځکه یو شاعر چې کله په زړه کې احساسات ډېر وي، هغه چې څه بیانوي هغه ټول د شعر په بڼه خلکو ته بیانوي. نو زما په لومړي سر کې زما خپل اول سر نه چې زه په مکتب کې شامل شوی وم، زما د شاعري، شعر و شاعري لیکوالي سره ډېر علاقه وه، زیاته مینه وه. نو ما په هر یو پروګرام کې برخه اخیستله او ما سره چې کوم شعرونه نو هغه به ما خلکو ته ډالۍ کول. نو په عموما کې زما شعرونه ډېر خوښېږي او زه ډېره مینه کوم د شعرونو سره. هر څوک خپل هنر سره مینه لري. واقعا چې هغه هنر ځان ته ټاکي چې تاسو ورسره مینه ولرئ او په بشپړه توګه تاسو قوي اوسئ چې هغې ته کار وکړئ. نو تاسو به راته ووایاست سن مو خو کوچنی ښکارئ، نو راته اوس ووایاست چې تاسو سن وړوکی راته ښکاري. مکتب کې یاستئ؟ مکتب مو خلاص کړی که په ښوونځي کې یاستئ؟ نه، مکتب کې یم، 11 صنف کې یم. زما څه ورته وایي فیصل جانه، زما فکر غلط نه و، زه دې ته مې کوچنی ویلې ځکه چې وایي چې تر 18 کلنۍ پورې انسان یا کوچني ماشومان لکه ځوانان که 18 کلنۍ ته ورسېږي، کوچنیان بیا هم په ماشومانو باندې حسابېږي. دا چې دوی 11 کې دي، د دوی سن خو بیخي وړوکی دی. څو کلن یاستئ؟ نو زه 11 کلن. ګوره خو بیا هم ما یو کال لا څه ورته وایي 18 کلن چې وي هم ماشوم وي، خو دی ډېره ښه شاعري کوي، ډېره ښه لیکوالي کوي. د ده د لومړي شعر نه طبعا چې معلوم شو فیصل جانه چې دا به ښه شاعري کوي. فیصل جان هم پوښتنه لري. وخت فیصل جان هغه څه دي صحت چې انسان یې ډېر لوی معرفي کوي، د شخصیت معرفي کوي. او ښاغلی لیاقت هم د هغو انسانانو څخه دی چې که چېرته سن کم دی، عمر کم دی، او دا چې استعداد او لیاقت الله تعالی ورته په نصیب کړی دی، دې کې شک نشته. زه هم حیرانه شوم فیصل جان، 11 صنف کې شعر لیکل، بیا داسې یو ښه شاعري کول. واقعا ما ویلي چې زموږ
د ټولنې ځوانان ډېر زیات استعداد لري، دوی کې ډېر څه نغښتي دي، دوی د طلاو په څېر دي، د دوی مغزونه د الماسو په څېر دي که چېرې ترنه استفاده وشي. نو لیاقت خان هم څه ورته وایي ډېر په زړه پورې شاعري کوي. لیاقت جان دې په هکله راته ووایاست کوم مضمون خوښېږي مکتب کې؟ زما په مکتب کې چې خوښېږي زیاته مینه لرم پښتو سره، خپلې ژبې سره ډېره زیاته ښه خبره ده. او استادان څنګه په دغه برخه کې تاسو سمنن کار کوئ، لیکنې کوئ، شعرونه لیکئ، مرسته سره کوي، تشویقي یا اصول درته درښي؟ او بالکل زموږ مکتب کې چې استادان دي ماشاءالله ډېر با تجربه استادان لري مکتب کې، نو د هغې نه یو استاد دی چې د فن سخنراني او بیان درس هم ورکوي، هغه بیا ما سره زیاتره په فری ټایم کې بیا ما سره راځي، ما سره کومک کوي، ما سره په شعر او شاعري لیکوالي کې. ډېر ښه. رابسو دې ته ښاغلی صافی به موږ ته ووایي چې څنګه کله چې شاعري کوئ، کله چې غزل لیکئ، سپین شعر لیکئ، آزاد شعر لیکئ، دې ته ورته نور مطالب لیکئ، څنګه ادبي بهیرونو ته ځئ، ادبي بهیر ډېر زیات تاثیر لري. او بالکل اوس په شعر چې ته کله جوړې نو ته به هغه شعر موضوع به ستا ټوله ټاکلي. زما چې کوم شعرونه زیاتره دي ټول د وطن باره کې دي، ځکه ما خپل احساسات په شعر باندې بیان کړي دي، او د مور باره کې دي، او داسې نور اوږده غزلونه دي. درنو لیدونکو دوم زما لاره نیولې زه څه ورته فیصل جان وخت رسوا کړې وه چې ښاغلي الکوزی شاعري کوي، خو هغه دی کله چې مې د ښاغلي صافي خبرې واورېدلې زما شاعري مې څه نه څه ګډه وډه شاعري کوم، هغه هم همداسې دی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې تاسو یو ټارګېټ ځان ته ټاکلی، یو موخه مو ځان ته ټاکلې ده چې په دې اړه به شاعري کوئ. کله هم داسې شوي دی چې تاسو شعر لیکلی وي، تاسو ورته ژړلي اوسي؟ بالکل په زیات وختونو کې بیا خصوصا دام چې کله کله د میهني یا وطني شعرونه لیکي یا په هغې کې هم ډېر زیات درد وي، درد پکې نغښتی وي، د هغوی لیکل هم واقعا هر سیاسانه کار نه دی، خو بیا هم احساس چې د انسان ژوندی اوسېږي او دا چې د وطن لپاره یو څه ته لیکي دا بیا بېل خوند لري. بالکل. رابسو دې ته ښاغلی صافی ته ما ته یو شعر وایي، ما ته نه درنو لیدونکو ته یې وایي. زه به تاسو ته یو شعر ووایم، هغه د مور باره کې دی. د دعاګانو یو سیله وه چې زما نه لاړه، د دعاګانو یو سیله وه چې زما نه لاړه، او زه مسافر وم چې مورکۍ مې له دنیا نه لاړه، او پلار مې ویل په زنکدن کې ستا نامه اخیسته، پلار مې ویل په زنکدن کې ستا نامه اخیسته، پلار مې ویل په زنکدن کې ستا نامه اخیسته، او د اخري سلګۍ وهلې او له خفګانه لاړه، او خور مې ویل لاله اسمان ته به یې سترګې کړلې، خور مې ویل لاله اسمان ته به یې سترګې کړلې، قسم دی مړه ستا له لاسه له خفګانه لاړه، او یا زما مور مړه د ما پرېږده وې دیدن له یې ځم، او یا زما مور مړه د ما پرېږده وې دیدن له یې ځم، کپیل ویل لاړ شه خو ویزه د ګورې خانه لاړه، او یارانو ویل لیاقته چغې خوب کې ولې وهي، یارانو ویل لیاقته چغې خوب کې ولې وهي، لیاقته چغه دې د خولې نه تر اسمانه لاړه، لیاقته چغه دې د خولې نه تر اسمانه لاړه. واقعا درنو لیدونکو زما خو ستونی راډک شو، زه نه پوهېږم څه ووایم. واقعا چې مور ستر نعمت دی، پلار هم، مور او پلار هغه څه دي چې ما یادونه کړې ده چې دی د الله تعالی یوه ډالۍ ده، موږ باید دې ته د ډالۍ په سترګه وګورو، دا باید داسې وساتو چې دا الله موږ ته ډالۍ راکړې او ډالۍ ته طبعا یو انسان ته چې ډالۍ ورکول کېږي هغه ډېره په ناز ساتي، ډېرې په محبت ساتي، ډېرې په مینې ساتي، ډېرې په درنه سترګه ورته ګوري. مور او پلار هغه څه دي چې واقعا زه خو داسې فکر کوم چې زما مور او پلار زما دپاره د الله تعالی له طرف نه ما ته ډالۍ دي. نو واقعا حقیقت و چې تاسو ته شعر وویلې زما یې ستونی راډک کړ، خپل ستونی هم راډک دی، زه پوهېږم په سترګو کې یې اوښکې دي. نو څه ورته وایي زه هم احساساتي کړم، فیصل جان هم، دا چې زه د دوی په سترګو کې اوښکې ګورم د دې نه معلومېږي چې دی څومره مینه لري له خپلې مورکۍ سره، او څومره په ناز یې ورته شعر لیکلی و. زموږ بیخي فضا بدله شوه زما دپاره، زما ستونی هم راډک شو. لیاقت جانه څومره شعرونه م لیکلي دي او داسې رسمي کتاب لرئ او که نه؟ تر اوسه پورې خو مې کتاب لیکلی نه دی، خو کار مې په شروع کړی دی. هغه کوم لیکنې چې ما لیکلي دي او کوم شعرونه چې مې لیکلي دي نو هغه به زه همدغه کتاب ته. ډېر ښه. د دې کتابچې استثنا داسې نور کوم څه لرئ چې ډېر شعرونه م لیکلي اوسېږي یا هم تعداد معلوم وي او که نه؟ نو ما خو چې کتابچې کې داسې مې 2 دانې کتابچې ډکې کړي دي، نورې هم شته؟ نورې هم شته، خو زما د شعرونه داسې مجموعه نه ده معلومه.
داسې ماته پوره مجموعه نه ده معلومه چې څو دانې دي ځکه په زیاتره غونډو کې چې ماته دعوت راکول کېږي یا د هغې په مازدیګر یا په سهار ماته خبر راکول شي چې شعر جوړ کړه د دې باره کې بیا نو زه شعر ورته جوړ کړم هغه زما د یا څلور بیتۍ یا غټ غزلې نو زما د شعرونو څه پورې مجموعه سمه معلومه یو فرض وکړئ یو انګیزه به اوس پیدا شوه خپرونه کې یا داسې یو ځای د کور فرض وکړئ تاسې ورته انګیزه پیدا کېږي چې مثلا یا بله موضوع یا سوژه ځان ته انتخابوئ یا فکر کوئ چې په دغه باندې زه لیکنه وکړم یا فرض کړه ملګري تاسو ته زنګ وایي چې لیاقت جان تاسو دغه ځای کې دعوت یاستئ شعر په څومره وخت ورته لیکلی شئ نو د تېره ورځ ما یو ځای کې غونډه وه کابل ښاروال هم راغلی نو په هغې کې ما چې په شعر باندې شروع وکړه تقریبا د 9 نه تر 11 بجو پورې ما ولیکو ځکه هغه شعر چې و بڼه افتخاري وه نو په افتخاري شعر باندې وخت ډېر لګول کېږي او څو مصرې یې راټولې نو مصرې تقریبا 12 راتلې 12 ماشاءالله ښاغلی لیاقت به ماته وایي داسې شاعري ګرانه نه وي څنګه دا شاعري سخته نه وي چې تاسو ته یو څوک فرمایش درکړي نه تاسو شعر وکړئ ځکه وخت هم محدود وي وخت هم محدود وي څنګه کولی شئ چې د هغې بیتونه راټول کړئ د هغې وزن او قافیه سره برابره کړئ که نه دا واقعا ګرانه وي ګرانه بلکل سخته ده خو داسې ده چې موږ پرې اوس اموخته شوي داسې شاعري بیا خوند کوي او بلکل ډېره خوند کوي ځکه چې څنګه زه معلومات لرم د نورو لیدونکو کله چې انسان ته الهام راسي بیا ته پاسېږي قلم او کتابچه راواخلې بیا هغه ولیکي هغه د یو څه وي چې واقعا خوند کوي او که چیرې شاعري داسې ولیکل سي خو دا د ده وړتیا دی زه پرې ویاړم زه پرې افتخار کوم چې زموږ په ټولنه کې د ده په څېر ځوانان شته دی چې طبعا چې وخت مو سره محدوده وي بیا یې هم دا کولی سي چې هغه د زړه بړاس چې لري یا نور خلک چې ده ته فرمایشت ورکوي د زړه بړاس یې پکې راسپړي واقعا ویاړ احساس زموږ مننه کور ودان کور ودان ژوندي اوسئ ډېر کله غزل لیکئ آزاد شعر لیکئ سپین شعر لیکئ څنګه زه زیاتره وخت غزلونه لیکم غزلونه او شعر بیتي چیرته چې تاسو ادبي بهیر کې ونډه اخلئ غونډو کې ونډه اخلئ طبعا چې هلته به شاعران وي هلته به لیکوالان وي هلته به ډېر ژورنالستان وي ستاسو د شعرونو په اړه نظر څه دی څه تاسو ته وایي نو زمونږ ټولنه خو داسې ده چې ما ته هر وخت په غونډو کې وخت راکول کېږي خو زمونږ فامیله ما ته به دومره اجازه نه راکول کېږي ځکه ما ته وایي ته د خپل درس ووایه نو د هغې تر څنګ چې بیا کله زه چې کله بیا غونډو ته لاړ شم نو هلته چې کوم شعر زه خپل بیان کړم زه د خلکو د خوا ډېر تشویق کېږم او خلک راته یعنې ډېره روحیه راکوي زه د خلکو نه ډېر خوشحاله یم او خپله کورنۍ بیا څنګه صحیح ده چې یو څه ناڅه فشار درباندې راوړي چې بل طرف ته د خپله تحصیل پرې نه دی خپله تعلیم پرې نه دی چې دا یو لسم صنف کې د زده کړې مهم دوره دې هم پاتې ده او تر اوسه د ښوونځی هم نه دی پای ته رسولی بیا د هغوی هڅونه په دې برخه کې فعلا څنګه ده زما کورنۍ هغسې ما په شعر و شاعرۍ کې ما ته هغه ما ډېره تشویق ما مې خپل کورنۍ ډېر تشویق کوي ځکه ما چې په کورنۍ کې مې ډېر تشویق کوي زما مور او پلار دي ما ته ډېره روحیه راکوي زه چې کوم شعر ولیکم نو لومړی زه د هغو مخکې بیان کوم بیا د هغوی پرې نظر ورکړي ډېره ښه خبره ده هغوی پرې راته نظر راکړي چې دا شعر ښه دی یا شعر ښه نه دی بیا د هغې نه بعد هغه یعنې کله کله مور پلار هم سوژه درته درکوي چې په دې باندې کار وکړه او بلکل طبعا چې مور پلار د اولاد دپاره ښه ذهنیت لري همیشه هغې ته یو څه وړاندې سي یا وویل سي دا ستا د بریا ښه راز دی چې تا ځان ته غوره کړی دی چې ته لومړی شعر لیکي بیا ځې مورجانو پلارجانو سره شریکوي هغې ته وایي چې مورجانې یا پلارجانه ما دغسې یو څه لیکلي دي آیا تاسو په دې موافق یاستئ دغه ځای کې کوم څه خراب دي کوم څه زه باید ایسته کړم کوم څه پکې راول مشوره کول د کورنۍ د هر غړي سره کوي بالخصوص مور او پلار سره هغه څه دي چې واقعا سړي ته سمه لاره ښیي چې تاسو په دې لاره لاړ شئ ستا د نورو بریالیتوبونو ستا د نورو بریاوو په هیله یم مې وکړي چې تاسو له خیر سره دواړو ځایونو ته ورسېږئ او یو څوک داسې پیدا شي چې ستاسو کتاب د چاپ مصرف هم په غاړه واخلي مننه کور ودان زه به څه ناڅه مرسته در سره وکړم درنو لیدونکو ځکه غواړم مرسته ورسره وکړم چې د ده شاعرۍ کې ماته یو خاص یو هغه ښکاره شول زه داسې یو څوک پېژنم چې انشاءالله مرسته به ورسره کوي او د دې کتاب به چاپ کوي هغه بیا پرایویټ خبرې تاسو جوړه زه به د لیاقت جان نه پوښتنه وکړم چې اوس هم دغه مسلک انتخاب کړی لیکنې کوئ شعرونه لیکئ غزلونه لیکئ کله چې د ښوونځي څخه فارغ شئ امکان به هم ورکړي انشاءالله که ژوندون وه هغې نه وروسته غواړئ په کومه رشته کې ژورنالیزم ژورنالیزم غواړي زه ژورنالیست یم بیا یو ورځ به موږ له تا سره په خپرونه کې ملګري شو اول بیا دا که چېرته خدای وکړه انشاءالله چې هر څه په کوښښ په هڅې باندې انسان راسره وړي امتیاز به ورکوي آمادگی بکنی سه رشته به هم کامیابیږي شاعرۍ مسلک به څنګه کوئ
څنګه د شاعرۍ مسلک بیا هغه وخت کې څنګه ټاکوئ که چېرته تاسو ژورنالیزم کې درس پیل کړئ دا پرېږدئ که بیا هم دې ته ادامه ورکوئ نه نو ژورنالیزم سره خو چې کوم د شاعري ورسره څه سره مکس خوري ځکه نو ژورنالیزم چې خپله جوړ دی هغې کې جرأت او اواز ته ډېر ضرورت دی نو هغه چې جرأت او اواز چې جوړېږي هغه عموما په شعر باندې جوړېږي نو په لومړي سر کې زه چې څومره فکر کوم هغه به مهمه چې تا اول د شعرونه تېر شي بیا ژورنالیست شي ډېر سهار کې خوښوي یا بل شعر یا غزل که لري ته یو څنګه یو شعر دی که ستاسو اجازه وي په ترنم سره به ویم د افغان ملي اردو ځواکونو ته د ډالۍ وي چې دا اوس مهال د جنګ په لیکو کې پراته دي هغو ته یې دا ډالۍ وي نو زموږ د خانه د هم ورته ډالۍ وي د ژوندون سهار د خپرونې له خانه واقعا چې دوی دي چې موږ راځو دلته خپرونې پر مخ وړو ګڼ شمېر ځوانان ښوونځیو پوهنتونونو مکتبونو ته بالاخره په ټوله کې د هېواد ټول وګړي خپل کارونو ته ځي ځانګړی سلام دی ورته ډالۍ وي د شعر هم خوږې مورې ستا په سر مې دې قسم وي خوږې مورې ستا په سر مې دې قسم وي دا جګ سر چې مې تر څو پورې په تن وي زما شعار به تر قیامته پورې دا وي یا وطن او یا به ما لره کفن وي د زمري سرمن مې واغوسته مرجانې د زمري سرمن مې واغوسته مرجانې زه سرتیری ستا لپاره تیر د سر یم د دشمن د سترګو خار یم په هر ځای کې زه ساتونکی یم د دې خاورې عسکر یم زه ساتونکی یم د دې خاورې عسکر یم ماشاءالله ډېر په زړه پورې کور بدن کار علاقه امان او راتلونکو کارونو په هکله موږ ته ووایاست غواړئ څه رقم شعر ډېری ولیکئ او یو کس چې حداقل غواړي خپل ټارګټ یا هدف ته ځان ورسوي یو کس ځان ته الګو هم نیسي شاعرانو کې مثلا په هره مسلک کې یو څوک اوسېږي تاسو شاعري کې فعلا کار کوئ لا تر اوسه د ښوونځي څخه هم فارغ نه یاستئ چې بیا کله د ستاسو خبره ژورنالیزم مسلک راځي یا د پوهنتون مسلک راځي د هغې نه پرته خو حداقل یو الګو باید وي انتخاب کړي هم دي او که انتخابوئ ژورنالیزم نه دا الګو د خپله خبره داسې ده چې فیصل جان مطلب دا دی صفی صاحب چې تاسو غواړئ لکه رحمان بابا دی ګل پاچا الفت دی دې حمزه خان شینواری دی خوشحال خان خټک دی غواړئ د چا په څېر شاعر سي زما چې په عموما کې خوښېږي د خوشحال خان بابا شعرونه مې خوښېږي ځکه هغه چې هر یو شعر جوړ کړی دی نو هغه یا میهني دی هغه زیاتره ټول میهني یو پیغام لري ستر پیغام ډېر غټ پیغامونه د خوشحال خان بابا په شعرونو کې پراته دي نو ما چې کومه تګلاره انتخاب کړې ده دا د خوشحال خان بابا انشاءالله ډېر ښه ماشاءالله د الله بریالیتوبونو په هیله مو په دې هیله چې حداقل ښوونځي څخه هم په بریا توګه باندې فارغ شي او د هغې نه وروسته کومه موخې چې لرئ کومه آرزو چې لرئ او امید چې لرئ د تحصیل په برخه کې هغې ته هم ورسیږئ او هېواد ته حداقل د خدمت مستر واقع شئ فیصل جانه باوري مه کوئ چې ښاغلی صافی به لوړو ځایونو ته ورسېږي ځکه د دې سند ته په کتو سره د شاعري واقعا ماته دا ذهنیت راکوي چې دی به په راتلونکي کې یو ښه شاعر ښه ادیب د پښتو ژبې دپاره یو رښتینی خدمتګار شي انشاءالله د دې د بریالیتوبونو په هیله رابسو ښاغلی صافی به راته ووایي چې خپلو چون چې دا زده کوونکی دی په ښوونځي کې درس وایي څه پیغام لري زده کوونکو ته خپلو همزولو ته همصنفیانو ته زه به یو شعر ډالۍ کړم چې هغې کې ډېر غټ پیغام پروت دی هغه د ټولو والدینو ته ډالۍ وې د هورو غلامانو د مالت ته بلا لارې د هورو غلامانو د مالت ته بلا لارې او په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلا لارې او دا لور د سکول ته بوځه ښه په لور د سبق وایه دا لور د سکول ته بوځه ښه په لور د سبق وایه او دا بعضې غیرت ښه نه وي غیرت ته بلا لارې دا بعضې غیرت ښه نه وي غیرت ته بلا لارې نو زما ټولو والدینو ته دا ډالۍ ده
زما والدینو ته په اصلا کې دا پیغام دی هغه والدینو ته څوک چې خپلې لورګانې نه پرېږدي مکتب ته که چیرې سبا ستاسو په کور کې کومه ښځینه ښځه څوک مریضه شي هغه خو زمونږ په دې پښتنو طبقه کې خو دا خو موږ ته یو رقم پیغور ښکاري چې موږ یې سړي ډاکټر ته ویزو هغه نو که تاسو داسې ښځه مریضه شي او تاسو خپل بچي مکتب ته نه پرېږدئ نو تاسو مجبور یاست تاسو به یې یوسئ هغه سړو ته یعنې سړي ډاکټر ته یې یوسئ نو که تاسو که چېرته غواړئ دغه پیغور تاسو د خپل د ټولنې څخه لرې کوئ هغه که ستاسو بچي دي که ستاسو لورګانې دي هر څوک چې وي هغه به یې تاسو مکتب ته پرېږدئ ځکه دا اوس مهال چې موږ څه ګورو اوس مهال جنګ چې ټول دی هغه د قلم جنګ دی ځکه دا د تورې او د ټوپک جنګ چې دی د هغې وختونه تللي دي نو زما د ټولو والدینو څخه دا هیله ده چې خپل بچي مکتبونو ته وواسئ او د دې تر څنګ هغو تشویق کړي چې خپل سبقونه کې کوشش وکړي مننه کور ودان د پورې دوه بیتونه ول فیصل جانه چې ماته ډېر زیات بالکل اولا بیل هغه خدای پاک موږ باندې فرض کړی هغه که زوی وي که لور وي کور کې خور او ورور کوچني دا په موږ تاسو باندې څه ورته وایي مسؤلیت راکړل شوی دی چې هغوی په ښوونځیو کې شامل کړو هغوی ښوونځیو ته وځو ورسره مرستې وکړو حداقل هغه د لیاقت صاحب خبره چې ځینې پښتنو کورونو کې سهار دا یو عنعنه ده د ځینو ځایونو کې د غیرت خبرې حتی دومره اوج ته رسېدلي دي چې د هغه له امله هېڅ کار هم نشي کولی زده کړې پرې وکړئ ښوونځی پرې ووایي حداقل مغز یې خلاص شي د دنیا نه به شي خدای به وپېژني لومړی ځان پېژندنه د هغې نه وروسته خدای پېژندنه دین او رسول به وپېژني بیا خپله زړه چې هر څه کوئ په دې هیله د یو سوکاله او آباد او پرمختللي د افغانستان په هیله فیصل جانه چې خویندې ورونه یو ځای سره لاس ورکړي بالاخره خپل ټولنې ته خدمت وکړي که چیرې دوی خپلې لوڼې خپلې لورګانې ښوونځي ته پرېنږدي دوی دغه ټولنه به څنګه جوړه شي مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او که چیرې د ټولنې نیمایي برخه بېسواده وي طبعا چې هغه ټولنه پرمختګ نه کوي د تاسو ټولو هېوادوالو نړۍ مننه کوم چې زموږ ملتیا مو وکړه موږ مو د ژوندون سهار په خپرونه کې تنها نه پرېښودلو تر سبا بلې خپرونې تاسو په لوی او سپېڅلي رب سپارم د یو سوله ییز سوکاله او سمسور افغانستان په هیله د الله په امان